السلام علیکم ګرانو کتونکو ماته وایي پریښې تاسو ګورئ په خیر پښتونخوا ګرانو کتونکو نن ډېره زیاته څه هم چې اهمه ورځ ده ډېره خوشحالي ورځ هم ده نن ما سره درې داسې خبرې دي چې زه تاسو سره لږ کو ډسکس کوم سهار وختي اوله خبره خدا ده چې نن نه حج چې کوم د سټارټس له باقاعده او الحمدلله ستر عید والے خوشحالۍ زیاتې ځکه چې ستر عید ناول حج یعنی هغه موږ لپاره یو عید ده هغې نه پس بیا ستر عید خوشحالۍ موږ لپاره هغه هم ډېره غټه خبره چې قربانۍ عید ده ستر عید ده نو قربانۍ کو موږ ګرانو کتونکو حج تیرا نه تقریبا سټارټ اسلې ټول چې کوم دي عازمین هغه خانقاه په طرف ته نن جي خیمې به نن ټولې ولګوي او ډېر عقیدت سره ډېر قدر سره به حج چې کوم ټول هغه دي آبدو سلیبریټ کوي مناو کوي بیا زه ډېره وایم چې کم ما ملګري کم کولیګز یا کم چې کوم جاننے وال خلک دي کوم ګرانو کتونکي تللي دي دې وخته هلته هغه خدای پاک مقدس کور کې دې وخته ناست دي او ټول ته ما ریکویسټ ده چې برای مهرباني پاکستان چې کوم ده د اکانومي لحاظ سره پاکستان ډېر زیات بد حالات دي پاکستان خلکو هم ډېر زیات لږ کو ټینشن ده خلک چې کوم دي ډېر تکلیفانو سره مخه ته نو پلیز پاکستان پر سپیشل هلته دعا وکړي او ګرانو کتونکو بله خوشحالي خبر ده چې باران وسلی موسم ډېر خوشګوار سلی معمول خو باران سره ډېر ښه سلی د ریزن از چې دوه درې ورځې خو داسې سخته ګرمي وه سیریسلی لکه هر انسان متاثره و د هیټ سټروک له وجې یا هر انسان متاثره و بی پی ډاون خلکو مسله سټارټ اسله د مطلب المر په سر لګېدلی په مخ لګېدلی عجیبه غوندې یو سخته ګنده غوندې ګرمي وه چونکه سیولو والا نه وه جناور ډېر زیات متاثر اسله ورسره انسانان متاثر اسله ورسره نو شکر الحمدلله چې خدای پاک خپل رحمت باران په موږ باندې ورولی اور آرام سره دې وخته هر سړي موډ ډېر ښه ده ډېر ښه موسم انجوای کوو الله دې وکړي چې داسې چې کله ګرمي زور بیا واخلي بیا داسې پاکستان باندې بارانونه وورېږي او دا خلکو چې کومه دا ګرمي دا مسلې مسایل دي هغه دې کم سي بله خبره ګرانو کتونکو دا کوونه غواړم چې قرباني زناور زه نن سبا هر چېرته ګورم هر څوک قرباني کوي ډېر جوش و خروش سره کوي هر چا ماشومانو سره هم داسې دا څاروي او دا چیلې میلې ټولو سره یې ټول ګرځي راګرځي ډېر خوشحاله دي ګرانو کتونکو یو وړوکی غونډه ریکویسټ درنه کوم چې قرباني چې کوم د دکھاوې وال عمل نه ده برای مهرباني لږ دا دکھاوا کم کو قرباني چې کوم اصل مقصد ده دا چې کوم د سنت ابراهیمي ده د مقصد دا چې موږ دا قرباني کو صرف سوشل میډیا لپاره یا دکھاوې لپاره نه کو بلکې دا الله رضا کولو لپاره کو دا عمل چې کوم د موږ الله لپاره او ځان منځ کې ده نو پکار ده چې موږ قرباني ول اکثر چې کوم مقصد ده هغه وپېژنو او هغه سه الله پاک چې کوم موږ ته ویلي دي کوم سنت ابراهیمي ده هغې عاجزي سره موږ دا قرباني وکړو ګرانو کتونکو پروګرام چې موږ سره زکي هم دا او زکي نن ریسیپي راوړي زکي موډ هم نن ډېر ښه ده ځکه چې موسم ښه ده نو راځئ زکي ته هم هرکلی ووایو زکي نه هم پته وکړو چې آیا زکي نن موږ ته کومه ریسیپي راوړې ده او زکي عید تیاري کړې ده که نه ده کړې قربانۍ تیاري کړې ده چې زکي خو همدغه اخلې پخلې کوي دغه ټوکې بس چورې او دغه خلک په کټ کوي بیا پکې نو وربشه زکي ته زکي نه پته کو ستړي بسې ورته وي سلامونه زکي وعلیکم سلام څنګه زکي طبیعت ته ښه ده ډېر ښه لګي فرش لګي بالکل ماشاءالله زه الله تعالی ډېر زیات شکر وباسم موسم ډېر زبردست شوی دی ګرمي ده کم زور او هله کم شور پوره شپه نری باران ورېده د مو زموږ کور غواړه سایډ ته زه اکثر شپې پاسېدم اوبه وڅښلو لپاره دومره ښایسته موسم به دومره تیز باران و او ډېر خوند یې کول که نه خیر اني هاو نن موږ سره شمه پخلی کې ډېر زبردست او ډفرنټ سټایل کې یو یونیک ریسپي سره حاضر یم هغه د نمکین باتنګړ هغه ډېر مزدار دي او ټول نه خبر باتنګړ ټول نه غټ فواید دا دي د قبض لپاره ډېر ښه دي واه زکي واه لن اصل چې ما مو ډېر خو ما ویل نن باران شوی ده فرش ته خو باتنګړ به راوړم موږ ته لکه زکي دا کومه طریقه ده یا باتنګړ ما ځکه نن سبزي باندې موسم بدل شو باتنګړ خو ډېر موږ ته ډېر باتنګړ ډېر خپل یو فواید لري ډېر زبردست د دې خپل ډېر زیات هغه د فایدې لري خپل هیلث حوالې سره ډېر مزدار دی او بل دا تاسو باتنګړ استعمال سبزیانو کې اکثر کور کې دا هفته کې میاشت کې یو دو درې پورې کور کې دا سبزیانو د خامخا استعمال کې د دې فایدې ډېر زیات دي سپیشلی ټول نه غټه فایده د دې کینسر د کې علاج موجود دی او بل دا څنګه تاسو کور کې استعمالي د کینسر نه تاسو هغه جنګ کولی شي تاسو لپاره بوډي لپاره کم بیکټیریا هغه خلاف جنګ کولی شي بل ښه اني هاو د دې لاړ بشو د دې ریسپي پسې موږ شمه پخلی کې کم مثالي پکار جوړول لپاره هغه به فرست اف هغه به نوډلز کوم دله پکار دی موږ لا 1 کیلو باتنګړ پکار دی نیم سیر موږ لا الوګان پکار دی اور 1.5 ټی سپون موږ لا سون پکار دی 1/2 ٹی اسپون موږ له اوږه پکار دی 1/2 ٹی اسپون وائٹ پیپر پکار دی 1 ٹیبل اسپون موږ له بیزل لیف پکار دی 1/2 ٹی اسپون
کرس چلی پکار دے 1 ٹیبل اسپون مولا چکن پاؤڈر پکار دے حسب ذائقہ مالګه پکار ده سپیشلی تیز جوړولو لپاره 15 عدد دانې شین مرچه کې هغه پکار دی او د دې ګارنش لپاره پودینه لیمو دا مولا پکار دی هر ټول نه کوم امپورټنټ خبره ده هغه د شمع کوکینګ آئل د دې بغیر دا ریسپی انکمپلیټ دی هغه فلیور بنازي هغه خوند بنازي ول دا کم دمو شمع کوکینګ هم سلوګن دی بولے دل کی بولیاں دا خو د دې فلیور دا خو د آئل دی خدای طریقه ډېر آسان سمپل طریقه ده فرست اف آل تاسو اوبو والے با اوبو کې اوبه شي څنګه ساتم تاسو اوبو کې شي هغه ټیم اوګا سون کرس چلی وائٹ پیپر چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالګه اور اوګا اور دا جنجر دا پکې واچے با اور اسپیشلی 2 ټیبل سپون شمع کوکینګ آئل پکې ایڈ کې تقریباً 20 to 25 منټس با اوبو کې اوه شي با څنګه تاسو سبزی اوه شيږي هغه نه پس شمع کوکینګ آئل به والے په میډیم فلیم باندې لاغوندې ګرم بګې څنګه تاسو آئل ګرم شي هغه نه پس اوګا اور سون واچې چوپ بکې بیا هغه میډیم فلیم به لایټ براون بشي څنګه تاسو هغه کلر چینج شي جنجر اور اوګا بیا تاسو موږ سبزیان کوم یو شولې وبو کې هغه با صبح شمع کوکینګ آئل به والو لاغوندې به ګرم وای کې لاغوندې سوته بګو فرای بګو هغه نه پس دا کومه اچھا دا موږ کوم اوګا اور سون براون کړی دی دا دې کې به ایڈ کو هغه نه پس چکن پاؤڈر بیزل لیف کرس چلی گرین چلی اور دا پکې به ایڈ کو تقریباً 10 to 5 منټ موږ فرای کوو هغه نه پس به دم باندې به لګو څنګه دم ولګو هغه نه پس موږ به ګارنش وکړو ګارنش سره به موږ ډش آؤٹ وکړو خاص زبردست زکی دا باتنګړ خو ته بالکل نوې انداز سره نن پخې ځکه چې موږ کورونو کې پخېږي باتنګړ خو دا سه یو خو هغه چې برتا ورته وایو یو برتا ورنه جوړوي یو بلې چې کوم اچاري بینګنی موږ کور چې کوم جوړي ځای کې اچار واسي هغه لمبې لمبې ته کترې کټ کیو بیا فرای کی نو دا خو چې کوم نن زکی ریسیپي خیا چې بل یونیک وي چې مطلب اول بوائل کې بیا مکس کوند پاغه کې مزدار نو آی ہوپ چې دا ریسیپي تاسو کور کې ټرای کړئ زیرا خبر لګي ګرانو کتن کو زکی ریسیپي او خواله اوس ما سره وخت وړي شان د میول د مینه واپس راځو بیا تاسو ول لایو کالز به هم مخلم ملمانو سره ملاقاتونه به هم کو بل نوې خبرې به هم تاسو سره کوم خو فل حال وخت شوی د پروګرام چې وړي شان د میول چې بل په لمزه صرف او صرف مونږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې هر کلی وایو ګرانو کتونکو بریک ناول ما ویلیو چې زموږ وخت په ملمنو سره هم غب شپ لګو زکی سره هم خبره طریقو خو ګرانو کتونکو پروګرام چې کله سٹارټ کوم چې کله ګرمه ګرمه چای ماته ملاوسی نو ما موډ چې کمی خوشي خو چای سره چې کله زیرا بسکٹ سی نظاری خبر دوائی ہر چائے کا مزہ ہوتا ہے دوبالا زیرا بسکٹس کے ساتھ اور گرانو کتونکو د دې وینا د زیرا پلس سے ہر چائے کا مزہ ہوتا ہے دوبالا او بل چکم دوائی چائے کا اینڈ گفتگو کا پلس ہے زیرا پلس د دې ذائقه ډیره خسته قراره او ډیره زیاته منفرده ده نو زیرا پلس او چای چې نه نو دا خو بیا بالکل خوند نه نو موډ ښه کولو لپاره چای سره زیرا پلس لازمي خورئ لکه داسې ځکه چې زیرا پلس چې لکه نمکین هم ده مزیدار هم لګي نو چای سره زیرا پلس لازمي ٹھیک ده ګرانو کتونکو اوس په لاړ شو موږ خپلې مېلمنې پره دې وخته موږ مېلمنه راغلې ده او ماشاءالله ډیره زیاته ټالنټډ ده ایٹ اے ټایم هغې ډېر زیات ملټي چې کوم دي پروجیکټس هم کړي دي که زه هغې د ټالنټ خبر وکړم نو ماشاءالله سه ایکسپیرینس ډېر زیات ده اول درته وایم چې هغو تقریبا خپلې لایف کې 18 کاله چې کوم د کارپوریټ لایف هغه کړی ده دې نه بعد انټرپرنورشپ لکه خبر وکړم نو ډېرو خلکو سره دو کار کړی ده ډېرو خلکو ته روزګار هم ورکړی ده بیا وزه خبر وکړم د دې سټډیز چې کوم دي ابای پروفیشن هغه انجینیر ده لکه انجینیرینګ کړی ده بیا به خبر وکړو چې هغو چلکو جوینټس ما مطلب مخ بطور پروجیکټ منیجر وه سیمز او نوکیا باندې بطور پروجیکټ منیجر هم کار کړی ده دې نه علاوه هم دونه زیاته کارونه کړي ځم چې هغې ول پروفایل خو ډېر اوږده راځئ هغو ته به لږ هرکلی ووایو هغو نه پته وکړو چې آیا د دې نه علاوه هغو نور څه څه کړي دي نو ګرانو کتونکو حاضره صاحب د پروګرام کې هرکلی وایو لږ ګپ شپ اوسه لګو او هغې حوالې سره تاسو نور معلومات درکوو السلام علیکم حاجره
جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اور اتنا مزہ آیا پہلی دفعہ پشتو میں اپنا انٹرو سن کر. یہ میں نے ابھی کم بتایا, میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ سے بھی سن لوں, بیکاز میں نے آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں بتایا کہ آپ نے اتنا انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے بتایا کہ جی آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کافی اپنا لائف کا بہت ٹائم وہاں دیا, اس کے علاوہ آپ نے بڑا کچھ کیا ہے. سو اب میں چاہوں گی کہ آپ ہماری ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ کیسے لیا اور اب ختم آپ نے آ کر کیفے پہ کر دیا ہے اپنے بزنس پر, یعنی کھانا پینا جو ہے جن حضرات کو بہت پسند ہے تو ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. کہ اگر ہم بات کریں حاجرہ کی تو ان کا اپنا بہت اچھا کیفے ہے, اور وہ کہتی ہے میں ہر چیز بناتی ہوں اس میں. لائک ہوتا ہے نا کیفے میں مائنڈ میں آتا ہے کہ یہاں کافی ہوگی, چائے ہوگی, کچھ اسنیکس وغیرہ ہوں گے, لیکن حاجرہ کہتی ہیں کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں. تو جی حاجرہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی چلیں, آپ نے بتا دیا کہ ابھی پریزنٹلی تو میں ایک انٹرپرینور ہوں, اور شروع جو میری جرنی ہوئی تھی وہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہوئی تھی. انجینئر ہوں یو ای ٹی لاہور کی, اس کے بعد شادی ہو گئی اور وہ بھی ایک انجینئر کے ساتھ. پھر ہم سیمنز میں تھے دونوں اکٹھے, پھر اس کے بعد ہم I was leading many global projects, جس میں موروکو تھا, سویڈن تھا, یہ افغانستان تھا جو میرا آخری پروجیکٹ, اور یمن تھا, اینڈ سعودی تھا. تو اس سارے 18 سال کے عرصے میں میں نے یہ سب کچھ دیکھا. کہتے ہیں ہارڈ کا پانی کیا. میں آپ نے ٹریولنگ بھی بہت کیا, ایکسپوجر بھی بہت ہوا ہوگا, بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا ہوا ہوگا, بہت سارے کلچرز آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑی زبانیں آپ نے سیکھی ہوں گی. تو تھوڑا سا اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا. جی اچھا, ایک تو ہوتا ہے نا ملنا, ایک ہوتا ہے مینیج کرنا. کین یو امیجن کہ میں جب پروجیکٹ مینیجر تھی, میرا ایک بندہ انڈونیشیا میں بیٹھا ہوتا تھا, ایک پولینڈ میں بیٹھا ہوتا تھا, ایک یہاں سے کوئی عربی ہوتا تھا, تینوں مختلف زبانیں بولتے تھے, اور تینوں کو ایک وقت پہ اتنے ٹائم زون سے اکٹھا کر کے پروجیکٹ چلانا, یہ ملٹی نیشنل میں یہی ہوتا ہے. تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, بٹ آپ نے مینیج کیا ہے. جی ماشاءاللہ, یہ چیزیں تو یہی تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایسا سبق ہے جو کہ میں لے کر پھر اپنے انٹرپرینورشپ کی طرف آئی, اپنی چیز کی طرف. تو کارپوریٹ ورلڈ نے بہت سکھایا, اور مطلب آئی تھنک یہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ کارپوریٹ ورلڈ جو سکھاتا ہے نا, وہ کارپوریٹ ورلڈ میں ہی نہ رہ جائے, وہ لوگوں کی اپنی بزنسز میں بھی آئے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے میں خود بھی کافی سارے لوگوں کو جو کہ اپنی بزنسز میں آنا چاہتے ہیں, اسپیشلی خواتین, ان کو کافی مطلب کافی میں گائیڈ کرتی ہوں, موٹیویٹ کرتی ہوں, اور جتنی گائیڈنس میں دے سکوں میں دیتی ہوں, کیونکہ اپنا بہت ٹائم گزار لیا. اب ٹائم ہے ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, ٹو گیو بیک ٹو دا پیپل, اور اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ کسی بھی جاب, چاہے وہ ڈالرز میں پے کر رہی ہو یا یوروز میں پے کر رہی ہو, اس جاب سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن حاجرہ میرا جو اپنا, میں ابھی آپ سے مل کے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ مطلب آپ کا کیفے تو بہت اچھا ہے کہ مطلب آپ کر رہی ہیں, اور مطلب یہ آپ کا ایک اپنا بزنس ہے, آپ اس میں ریلیکس ہے, مطلب آپ کو جانا نہیں پڑتا, آپ کو ٹریولنگ نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ بس آپ اپنے بچوں کو اور اپنی جو ہے فیملی کو ٹائم بھی دے سکیں گی. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ کا ایکسپوجر ہے, جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, جتنا آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے, کمیونیکیٹ کیا ہے, جتنا آپ نے مینجمنٹ کی ہے تمام ٹیمز کی, تو میرے خیال سے آپ ماشاء اللہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے سکھانے کو. تو یہ چیزیں اگر آپ آن لائن آ کے یا اپنے کسی یوٹیوب چینل سے تھوڑا سا, ہماری جو بہنیں ہیں میری اس وقت, اور جو میری دوستیں ہیں جو ہمیں دیکھنے والی ہیں, ان کو کچھ سکھائیں گی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بالکل, آپ کی اور میری سوچ کی نا فریکوینسی بالکل ایک ہے, کیونکہ میں بھی اس کے اندر نا صرف سکھانے آئی ہوں. آپ جو یہ بات کر رہی ہیں نا, یوٹیوب اور یہ زوم میٹنگز اور یہ سب کچھ کیا جب کووڈ نے زبردستی یہ سب کچھ کروایا, مل ہی نہیں سکتے تم لوگوں سے. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ, میرے ہی کیفے پہ, اگر آپ کیفے میں میرے تشریف لائیں, اٹس اے کمیونٹی سینٹر, اور میں سب سے زیادہ کہتی ہوں اٹس اے سیف پلیس فار ویمن. میرے وہاں پہ اتنے زیادہ انیشیٹیوز ہوتے ہیں, اتنی زیادہ آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں آ کے, ایک ہے گرلز فار گرلز, ایک ہے واؤ پی کے, اس طرح کی کافی ساری لیٹس گرو ٹوگیدر, اس طرح کی وہ ہیں آرگنائزیشنز جو انٹرپرینورس, جو کہتے ہیں نا آپ خواتین, ون مین شو, خواتین جو ہیں ون وومن شو, وہ سارا جو کرنا چاہتی ہیں, ان کے وہاں پہ ہم ایونٹس کرواتے ہیں, ان کی وہاں ورک شاپس ہوتی ہیں, ان کے وہاں ٹاکس ہوتی ہیں. تو کھانا پینا تو جی آپ کو ٹھیلے پہ بھی مل جائے گا, لیکن جو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے, وہ پروڈکٹیو ڈسکشن ہو رہی ہو, وہ کریٹو مائنڈ جب بیٹھ جاتے ہوں, تو وہ ایک اس کا مزہ اپنا ہے. پھر چائے ہو, کافی ہو, اس کا مزہ ہی کچھ. کیا بات ہے یار, آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا لایا. مجھے یہ انسپریشن تھی, اگر آپ کو پتا ہو لاہور میں ایک بڑا مشہور تھا, جب پارٹیشن ہوئی ہے تو پاک ٹی ہاؤس کے نام سے ایک ہوتا تھا, جہاں پہ سارے مصنف, سارے شعراء مل کے نا, دے یوزڈ ٹو آپس میں بات کرتے تھے, ایک دوسرے کو کلام سناتے تھے, ایک دوسرے سے ڈسکشنز کرتے تھے. تو میں نے آئی وانٹڈ ٹو میک اے سیف پلیس فار ویمن, جہاں پہ خواتین کو آ کے یہ نہ ہو کہ
مطلب ہم کہاں ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ تالی دے کے بھی مار کے بات کر سکیں اور وہ مطلب سے کھل کے ہنس بھی سکتی ہیں, بات بھی کر سکتی ہیں. We're the women rule. تو مطلب حاجرہ وہاں پہ میل حضرات بھی الاؤ ہیں؟ ہاں جی, میل حضرات الاؤ ہیں, لیکن موسٹلی وہاں پہ جو ماحول ایک ہے نا وہ یہ کہ آپ کو جا کے پتہ چل جاتا ہے یہ خواتین کی ڈومیننس کا ماحول ہے, اور بہت کم اس طرح کی جگہ ہوتی ہے پاکستان میں جہاں پہ یہ ماحول اویلیبل ہو. یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے نا, یہ موسٹلی اگر میں باہر جاؤں یا کہیں بھی ہم جب جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری, تو موسٹلی میں نے دبئی میں یہ بڑی چیز نوٹس کی ہے. ہمارے ہاں جب آپ بیٹھتے ہو چائے پینے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, تو ہم کر رہے گوسپس. ہم یار اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے نا, کتنا عجیب سا لگ رہا ہے نا, لائک ہم آگے پیچھے لوگ کو دیکھ کے نا یہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم وہ آئیڈیاز, وہ مطلب اگر ڈسکشن اچھی ہے اپنے کام کے حوالے سے, کسی چیز کے حوالے سے, یا نئی چیزوں کے حوالے سے, کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ امیجن کرو کہ یار یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے دبئی میں دیکھا, میں نے جتنے بھی میں نے وزٹ کیا آؤٹ آف کنٹری, تو وہاں لوگ بیٹھتے ہیں, اگر آپ وہ چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, تو وہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرتی. وہیں لیپ ٹاپ کھلا ہوتا ہے, ڈسکشن ان کی چل رہی ہوتی ہے. مطلب وہ یہ نہیں کرتے کہ یار اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے, یار فلاں کی تو شادی ہو گئی ہے, پتہ ہے آپ کو, اس کے تو 2 بچے ہو گئے. لیکن ہم وہ ڈسکشن وہ لوگ نہیں کرتے. میں نے بڑا آبزرو کیا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار وہ دیکھو کھانے کا ٹائم بھی وہ ویسٹ نہیں کر رہے, ساتھ میں ہلکا ہلکا کھا بھی رہے اور ڈسکشن بھی چل رہی ہے. ایک اور پوائنٹ آپ کو پتہ ہے, اسلام آباد از نون ایز سٹی آف امیگرینٹس. یہاں پہ کوئی یہاں کا نہیں ہے, کوئی لاہور سے آیا ہے, کوئی پشاور سے آیا ہے, کوئی جھنگ سے آیا ہے. اچھا, یہاں پہ لوگ گھبراتے بھی ہیں, ان کے خاندان نہیں ہے, ان کے دوست نہیں ہیں. اور اگر آپ کسی کھانے کی جگہ یا سوشل جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں اپنے 4-5 دوستوں کو لے کے جاتے ہیں, انہی 4-5 دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, انہی 4-5 دوستوں کے ساتھ واپس گھر آ جاتے ہیں. فائدہ تو آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں. کچھ نئے لوگ ہیں, اچھا آئس بریکنگ ہو. آئس بریکنگ اس کے لائک جو بیچ میں برف کی سل ہے وہ توڑی جا سکے. تو آپ نئے کانٹیکٹس بنائیں. جب تک آپ نئے لوگوں سے نہیں ملیں گے, اپنے ہی سرکل کو ایک محدود سا رکھ کے چلتے رہیں گے, آپ کچھ نیا نہیں سیکھیں گے. بالکل ایک چھوٹی مطلب میں کارپوریٹ میں بہت بڑے پروجیکٹ مینیجرز ساری دنیا کے ساتھ ہوتی تھی, لیکن جب میں اس میں آئی ہوں نا اپنے کیفے میں, تو میں نے انٹرپرینور خواتین کے ساتھ کام کیا. اب یہ جیسے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ کا ٹرک آرٹ کا پڑا ہوا ہے نا, یہ اس طرح کی کچھ خواتین ہیں جس طرح کے کرافٹس بناتی ہیں. اور جب میں نے ان کا ویژن, ان کی سٹوری اور ان کی موٹیویشن دیکھی نا, میں نے کہا یہ تو بڑے کمپنیوں کے سی ای او سے بھی آگے بڑھ سکتی ہیں. ان میں پوٹینشیل اتنا ہے. ویسے آپ ان کو گائیڈ اچھا کر سکتی ہیں, بہت ماشاءاللہ, اور وہ اپنا ٹیلنٹ اسکل شو کریں, آپ ان کو ایک اچھا گائیڈ لائن دے سکتی ہیں کہ آپ کو یہاں جانا چاہیے, آپ یہ بھی کر سکتے ہو, آپ وہ بھی کر سکتے ہو. حاضرہ سیریسلی میں کہتی ہوں آپ کے پاس یہ آپ کا کیفے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. جی, کھانے پینے کے ساتھ سب کچھ کامیاب ہو سکتا ہے. اچھا, باہر آپ گئے ہو, اتنا ایکسپوجر رہا آپ کا, اتنا ایکسپیرینس آپ کا ہوا, تو وہ سب کیسا تھا؟ مطلب ایک تو آپ نے کہا نا کہ ذرا ٹف ہوتا ہے کہ سب چیزوں کے ساتھ مینیج کرنا, لیکن مختلف لوگوں سے ملنا, مختلف کلچرز کو جاننا, ان کی زبانیں سیکھنا, یہ کیسا تھا آپ کا ایکسپیرینس؟ جی, یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس اس لیے ہے, خیر میں بچپن سے ہی آئی بن اسٹیئنگ ابراڈ, بہت زیادہ باہر رہی ہوں, لیکن مجھے اس سارے اس میں جو سب سے زیادہ ایک پوائنٹ میں نے دیکھا نا کہ دوسروں جیسا بن نہیں جانا چاہیے. امریکہ گئے تو جا کے جی منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنی شروع کر دو, وہاں پہ جا کے ان کے سارے فیشنز فالو کرو, یہ وہ. جب آپ اپنی انڈیویجویلٹی قائم رکھتے ہیں نا, ایسا ہی ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے کلچرز کو فالو کر رہے ہیں, اتنا ہی زیادہ آپ کو رسپیکٹ ملتا ہے. ایگزیکٹلی. نیور لوز یور آئیڈینٹی ایز اے پاکستانی, اینڈ میک شیور کہ آپ اپنا جو وہ پرسونا ہے نا جو آپ کو ڈیفائن کرتا ہے, وہ اپنے لیے کسی اور کے لیے نہ بدلیں. میری بیٹی اور بیٹا مطلب دونوں اس وقت US میں پڑھ رہے ہیں, تو میری بیٹی جو ہے نا اس کا مشہور ہے کہ وہ ایئر رنگس پہنتی ہے بڑے مزے کے, تو اس کے پاس ایئر رنگس ہیں پاکستانی فلیگ کے. اچھا. اور وہ اکثر نہ پہن کے جاتی ہے. زبردست. تو اس کے وہاں پہ یونیورسٹی ورجینیا کافی بڑی یونیورسٹی, بڑی ٹاپ یونیورسٹی میں, تو انہیں وہاں پہ اس کے دوست پوچھتے ہیں یہاں پہ جو ہم جن دیسی پاکستانیز کو جانتے ہیں نا جو وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ تو ان سے تو پوچھنا مشکل ہوتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو, آئی ڈونٹ نو. وہ تو یہ تو تم اتنی زیادہ اپنی کیوں تم نے کیا ہوا کہ تمہارے کمرے میں بھی فلیگ لگا ہوا ہے پاکستان کا. ایوری ون اپریشیٹس اٹ. تو اپنی آپ کی آئیڈینٹی ایک آپ کے پاس ضمانت ہے, آپ نے اس کو دنیا میں پھیلانا ہے. دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ ایز ویل. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا حاضرہ, آپ افغانستان گئے تھے, تو وہاں تو آپ نے پشتو لازمی سیکھی ہوگی, تھوڑی سی تو آتی ہوگی. نہیں, بالکل بھی نہیں آتی. اور بلکہ جو میرے ساتھ انجینئرس تھے, میں تو مینیجر تھی, میرے ساتھ جو انجینئرس تھے نا وہ سارے کے سارے پشتو اسپیکنگ تھے, تو ان کو ساتھ سے بھی آپ نے ایک لفظ بھی نہیں سیکھا؟ نہیں, بس وہ
بالکل ہی نہیں سیکھا، واقعی نہیں آپ کو سیکھا. سمجھ بھی نہیں آتی ہے پشتو؟ لفظ ایک دو سمجھ آ جاتے ہیں، ویسے نہیں آتی. میں ابھی نا حاضرہ سے بریک لے لواؤں گی جب بریک کا ٹائم ہوگا تو وہ پشتو میں لواؤں گی تاکہ حاضرہ کو میں تھوڑی سی پشتو سکھا کے بھیجوں، کیونکہ ان کے کیفے میں سے سیکھنے کو بڑا کچھ ملتا تو ہم ہی انہیں کچھ سکھا کے بھیجیں گے. اچھا وہ تو پشتو کے علاوہ وہاں ایک اور لینگویج بولتے تھے فارسی. درئی درئی ہوتی ہے، فارسی بھی ہوتی ہے. درئی زیادہ. اچھا اور ہم تھے وہاں پہ ٹیلی کام سیکٹر میں، تو وہ نہیں ہوتی جو اناؤنسمنٹس آتی ہیں آپ کا مطلوبہ نمبر وہ نہیں ہے، تو وہ جو پشتو اور درئی میں اس کو کرنا ہوتا تھا نا، ہمیں ہر اناؤنسمنٹ کو سننا ہوتا تھا ویریفائی کرنے کو. پھر میں کہتی تھی بھائی ادھر میری ختم ہو گئی ہے، ادھر آپ لوگ کرو، انگریزی اور اردو تک ٹھیک ہوں میں، آگے نہیں. لیکن یہ کہ یہی تو بات ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ ود دا ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ گلوبلائزیشن لینگویج بیریئر از نتھنگ. ایگزیکٹلی. اب تو میرے خیال سے آپ گوگل ٹرانسلیٹ کو بھی بولیں نا ایک لفظ اور کہیں کہ ٹرانسلیٹ ان پشتو، وہ آپ کو بول کے سنا دے گا. صحیح، یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہر چیز آج کل بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. اچھا حاضرہ یہ بتاؤ کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا، سٹارٹ کیسے کیا؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جتنی میری بہنیں اور دوستیں مجھے دیکھ رہی ہیں ان کو پتہ چلے، کیونکہ موسٹلی ہمارے ہاں یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ یار میرے پاس تو اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ میں اتنے پیسے لگاؤں تو میں یہ کروں، میرے پاس کم از کم اس وقت 10 لاکھ ہونے چاہیے، 25 لاکھ ہونے چاہیے، کروڑ ہونا چاہیے. آپ نے اپنا سٹارٹ کیسے لیا؟ اچھا دیکھیے انویسٹمنٹ از ون تھنگ، لیکن انویسٹمنٹ سے زیادہ ضروری ہے آئیڈیا. ہاں لنکس بھی ضروری ہے نا، آپ کی لنکس خود نکلتے آئیں گے. دیکھیں ہمیں جو سکھاتے ہیں نا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ سکھاتے ہیں. ایک آئی انویسٹمنٹ ہے، ایک آئی انوویشن ہے. اگر آپ نے، میں اکثر خواتین کو کہتی ہوں جی آپ کیا کر رہی ہیں، میں شامی کباب بنا کے بھیج رہی ہوں. ہاں شامی کباب کوئی 1500 اور لوگ بنا رہے ہیں، کچھ اور بناؤ. صحیح. ٹھیک ہے، آپ پلیز اپنی مارکیٹ کو، اپنے ٹیلنٹ کو انالائز کریں. لوگوں میں یہ بہت پایا جاتا ہے رجحان، یار یہ بندہ یہ چیز کر کے کامیاب ہو گیا، میں بھی یہی کرتا ہوں. نہیں، وہ چیز ہو گئی ہے، وہ اٹ از رن آف دا مل. آپ نے، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس انٹرنیٹ جیسی کتنا بڑا کتابچہ ہے جس کے اندر سے آپ بہت انسپریشنز اور آئیڈیاز لے سکتے ہیں. ایسا ہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ جن میں ٹیلنٹ ہے دے شوڈ گو فار انوویشن، کہ وہ اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی، انویسٹمنٹ کی بات نہیں، چھوٹی سی ایک خوبصورت چیز لے کر آئیں گے. جیسے ابھی میں آپ کو بار بار ٹرکاٹیو کے سامنے پڑا ہے تو میں بتا رہی ہوں، واقعی میں بڑا مطلب کریٹو ہوتا ہے نا، کہ آپ اگلا بندہ بیٹھ کے مختلف اس سے آئیڈیاز لے سکتا ہے، اس کو سوچتے کہ یار یہ اس کے پیچھے کیا، انہوں نے تھیم کیا ہوگی، اس کے پیچھے ان کا آئیڈیا کیا ہے. اب اسی طرح ایک خاتون ہے، وہ اس کو ٹرک آرٹ کرنا آتا ہے، اور اس نے کیا کیا، جو سنیکرز ہوتے ہیں نا بچیوں کے وائٹ سنیکرز، ان کے اوپر ٹرک آرٹ کرنا شروع کر دیا. اور اب وہ والا ٹرک آرٹ کا ایک جوتا جو ہے وہ $80 کا مل رہا ہے US میں. اوہ مائی گاڈ، اتنا مطلب. اب آپ مجھے بتائیں ایک جوتوں کا پیئر خریدنے میں اور یہ پینٹس خریدنے میں کتنا لگا ہے، لیکن اس نے بجائے وہی چیز جو کہ اور اسی جگہ پہ مارکیٹ میں کرنے کے، اس نے اس مارکیٹ کو ایک نئی چیز بنایا اور باہر بھیجا، اور ان کے لیے وہ بہت بڑی وہ تھی ایک ون ڈے. وہ تو بڑا لائک کرتے ہیں ان چیزوں کو، لائک کلچرل جو ہماری چیزیں ان کو. آپ کا وہ انویسٹمنٹ والا پوائنٹ کہ اس وقت ساری قیمت آئیڈیا کی ہے. پیسوں کا کام، چھوٹے پیسوں سے بھی کام چل جائے گا. ابھی آپ اس کو اسکیل اپ کریں گے ٹھیک ہے، لیکن انویسٹمنٹ سے پہلے آئیڈیا ضرور. بالکل حاضرہ، اس پہ ہم مزید ہی بات کریں گے لیکن وقت ہوا جاتا ہے. گرانو کتن کوئی وڑے شان دمے وال وقت سره دا حاضرہ سره ناسه د نظم په اردو باندې سٹارټس لما پښتو را نویرا شوی دا. گرانو کتن کو وخت د پروګرام چې وړې شان دمے وال چرته بل ما صرف اور صرف په خیر پښتونخوا کې مونږ سره اوسه. جی ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشه هر کله وایي. ګرانو کتونکو موږ سره حاضره موجوده سټوډیو کې ذکی لګیا د خپل اخلي پخلي کې، خو دې وخت موږ سره موږ بل میلمانه رااله سټوډیو کې، او همیشه موږ سره کله کله تاسو ته په دې پښتو ون سکرین باندې موږ سره ښکاری او ماشاءالله ډیره ټیلنټډ ده. رائټ ناو کرنټلی چې کار کوي معروف انټرنیشنل سره نیوټریشن هم دا دی، هم فوډ حواله سره هم ډیر زیات هر څه حواله سره ډیر ایکسپیرینس لري. هغه چې کوم د لاست ټایم موږ ته مفید خبرې کړې ټوټ کې ذکی مایند کې را ډېرې مفیدې خبرې راسره کړې وي، او د ډایټ پلان حوالې سره چې خپل صحت څنګه خیال ساتو. نو نن چې کوم دا یو بل ټاپک یې راکړی دا او ډېر امپورټنټ ټاپک دی، ځکه چې قربانۍ سترې در روان ده، نو خلک خوراک څښاک هم زیات کوي. نو په دې حوالې سره به نن ډېرې خبرې تر سره کوو. خو راځئ هغو ته اول هرکلی وایو. دې وخت موږ سره د ډاکټر ندا اشرف، هغو ته هرکلی وایو، ستړي مسې وایو او لږ ګپ شپ ورسره کوو. السلام علیکم ډاکټر ندا. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ الحمدلله ټیک ټاک. ماشاءالله ډېر ښایسته کلر مو اچولی، ډېره فرش لګو تاسو نن. تھینک یو سو
مچ تاسو مې ډېر ښایسته ښکارئ. تھینک یو سو مچ. اصل چې زه خپل تعریف هم چلېدل غواړم که نه بل کس قاضي تعریف کوم. ندا دو چې کوم دي موږ سره حاجره دي او د خپل ډي12 کې یو کیفے هم چلی دین علاوه ماشاءالله د ورځې ایکسپیرینس تھا. آپ لوگ کے آپس میں گپ شپ نہیں لگی تھوڑی دیر پہلے کہ جب بیٹھنے نہیں ہو سکتی؟ چلیں اب دو خوبصورت لڑکیاں ساتھ جب بیٹھیں گی تو ملاقات آپ کی ہم کروا ہی دیتے ہیں نا. یہ ڈاکٹر ندا ہیں, جیسے کہ میں نے ان کا بتایا کہ یہ اس وقت معروف انٹرنیشنل کام کر رہی ہیں. بڑی مفید ہم ان سے باتیں سنیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے, آپ بھی ان سے سیکھیں گے, ہم بھی سیکھیں گے. لیکن فی الحال ایک میرے پروگرام کا ایسا حصہ چکم تزت لگ نہ غواړم نو ما زړه نه کېږي خو زه وایم چې بس خفه کوم مې نو ور بشو زکي پله زکي څنګه یې څه اپډیټ دي تا ریسیپي وال بالکل اپډیټ تقریبا دی باندې دا ما باتنګن کم نمکین باتنګن ته پخوم کنه دا وګ مې شولې تقریبا دیلا 20 منټس نور پکار دي دا څنګه وې شي بل سره د خپل دا شمع کو ګوال کې دا وګ او سن چوپ کوم لګیا دا څنګه اول زمو ګرم شي با دا بده کې واچم تقریبا 10 to 15 منټس نور به لګي څنګه دا لایټ براون شي کلر به چینج شي هغه نه پاس به دا باتنګر زما تیار وي ویژدل وي دا به لغون سوته به شي اول شمع کو ګوال کې هغه نه پاس به په دم باندې مې کېدم 20 منټس نور وای به هغه به ډش آوټ وکم دا. ها مطلب زکی د سی به کم تقریبا 10 to 15 منټس لا بقایا دي نو زکی سره غب شپ لګو زکی بلک تنګو ما خپل پروګرام یې سمې دا چې کوم ملمانی هغه سره ډېر رخه طریقې سره چې ملمانی لک ټایم پر راځي. نو ډاکټر ندا ستر عید را روان ده هر چرته به د غوښې او چرته به د اینې او د لري او د پایې مایې مطلب هر چرته به همدغه څیزونه نو خوراک څښاک او ټایم همدغه ځکه چې عید قربان وایي قرباني پاره مطلب زموږ ایټلیسټ غریبانو خلکو خو موږ خلک بیا فریزر سره ډک بالکل اوس خو دې وخت داسې ګرمي راشي چې هغه ګرمي سره چې هغه فریزر کې به غوښه خراب شي خو سټیل ظاهري خبر د موږ خلک قرباني خو کوي همدغسې کوي. نو زه هم چې دې حوالې سره لږ ندا راته ووایي چې قرباني چې کومه ده غوښه اول خو زه هم لږ نصیحت ورته وکړه قرباني د صحیح چې کومه معنی د هغې باندې وکړي. ها پریشي تاسو ډېر ښه ټاپک چوز کړی دی اور خبره ده څنګه چې تاسو خبره وکړه چې موږ هغه ټول فریزر ته ور واچو نو د وایي چې خوشیاں بھی بانٹنی چاہیے اور گوشت بھی بانٹنا چاہیے ځکه چې څومره موږ دا فریز کوو که نه دومره د دې موږ ته نقصان زیات دی. ټیک شو زموږ د خلکو بس دا کانسپټ دی چې یو میت دی سپیشلی چې د قرباني غوښه ډېره هلکوي ها یې هغه خرابول او دا خرابول نه بیمارۍ انته نه کېږي یس دا ډېره هلکوي او دا ډېره زر پخېږي د کې داسې قسم د هیڅ کانسپټ ټولو نه پهله او سوای د دې چې هغه غوښه فرش وي که نه د دې نه علاوه دې کې داسې قسم ته هیڅ ساینس نشته چې تاسو وایئ چې د قرباني غوښه تاسو زیاته وخورئ دا به تاسو ته څه نه وي یا قرباني غوښه تاسو زیات ټایمه پورې فریز کړئ نو هغې کې به څه بیکټیریل هغه به پکې نه کېږي که نه نو داسې پکې څه کانسپټ نشته دی. یو خو دا دی چې پلیز تاسو چې څنګه د غټ اختر تیاري کوئ که نه هغه شانتې تاسو د دې ورځ د خوراک هم تیاري کوئ. هغې تیاري به صرف دا نه وي چې بهی موږ به غوښه څومره خورو کم پای به کم ټایم کې خورو دا پلیز لږ بیلنس ځکه چې موږ په هاسپټل کې موسټلی چې موږ ته ای آر کې کیسز راځي هغه د اختر په پهلنۍ ورځ راځي اور په فرسټ هاف کې ټیک شو یعنی 12 بجو پورې موږ سره کیس راغلی خلک دوره سره هغې مین ریزن دای چې خلک چې د اختر ورځ شروع شي که نه نو د ای بریک فاسټ هم د کلیجي او د دې شیزونو نه شروع شي هغه وایي که نه چې هغه 12 بجې کلیجي کور ته راشي نو ناشته به کلیجي سره وکړي نو زیاتر خلکو خو دا دغه که نه چې څنګه قرباني شوی نه ټولو نه پهلې بس دا دغه چې کلیجی راځي کلیجی کے ساتھ ناشتہ ہوگا که نه دا یو کانسپټ دی. نو پلیز تاسو د دې خبرې لږ شانتې خیال ساتئ. زموږ باډي چې کوم ده دا په یو فلو کې یو ریدم کې دا روانه ده دومره ورځ وراسې ټیک شو all of a sudden ورځ شروع شوه او تاسو دومره هیوي زموږ باډي خو موږ دومره هیوي بریک فاسټ کو کانسپټ نه یي که نه زیات نه زیات زموږ هیوي صحیح موږ پراټه وخورو بریک فاسټ کې ټیک شو دا وکړو که نه دا هیوي نو هغه باډي هغې شي سره یوز ټو نه ده او تاسو एकदम هغه باډي چې ده نو تاسو لوډ کوئ لګیایي کنټینیوسلی دغه سره که نه میټ اینډ آرګن میټ اور میټ پروډکټ سره کنټینیوسلی تاسو لګیایي هغه لوډ کوئ یو دا نقصان شي چې باډي یوز ټو نه ده. یو دا خبره ده چې میټ چې کوم دی دی کې نیچرلی سالټ او د کولیسټرول یعنی کې د مالګې او د چربي کانټینټ دا قدرتي طور باندې دی کې ډېر زیات دی ټیک شو. نو تاسو سوچ وکئ چې تاسو سهار کلیجي وخوړه پسې تاسو روجې او غوښه وخوړه ورسره تاسو تکې وخوړې ورسره نو تاسو باډي څومره لوډ کا
صرف د سالټ او د کولیسټرول سره تاسو صرف دا سوچو نور چې سدي هغه خودي خدا مین لکه کم خبره چې کوم دا کنه نو دې شي ست پلیز لک شانت خیال وکي تاسو ته پته ده چې به سهارت اختر دی اور هغه سره نو تاسو ډینر هم لایټ وکي پلس تاسو بریک فاسټ خپل ډیر لایټ وساتئ ٹھیک شو تاسو بریک فاسټ خپل لایټ وساتئ تاسو ته پته ده چې قرباني خو خبر راځي نو لنچ په خامخا هیوی کیږي کنه ته کې بم پکې شي روجي هم شي کلیجی هم شي نو تاسو هغه حساب سره بریک فاسټ وکړئ بیلنس وساتئ سیزونه لکه بیلنس ډیر لایټ بریک فاسټ چې باډي رو لکه هغه شي تاسو باډي ته رو اچوي ٹھیک شو एकदम تاسو باډي لوډ کا نو هغه एकदम بیا ریسپونډ هغه شانتي کوي کنه نو هغه حساب سره تاسو دا خیال کول پکار دي چې به بریک فاسټ دی لایټي سیکنډ مونږ چې کلم د اختر شاپینګ کوو د غټ اختر شاپینګ کیږي نو کې ډیفرنٹ مسالې او ساسز او ټول پلیز دې سره سره تاسو ویجیټیبلز او د فروټس شاپینګ هم پکار دی چې هغه چې بیلنس چې تاسو په یو ټیبل باندې د غوښې دوه آیټمز کیږي دي یو سره یو باول د سالډ پکار دی سره یو باول د فروټس پکار دی چې تاسو هغه سره سره فروټس خورئ کنه او سالډ تاسو یوز کوئ نو تاسو دا سټمک چې کوم دی هغه هاف د سالډ نه فیل شي نو تاسو اتوماتیکلی بیا اوور ایټینګ نه کوئ ٹھیک شو تاسو بالکل نارمل هغه کې چې کوم دی بیا تاسو خوراک کوئ اور اوور ایټینګ نه کیږي نو هغه شی لګ بیا بیلنس رواني سیکنډ امپورټنٹ ثینګ چې کوم دی هغه دا دی چې گرین ټی ځکه چې هغه هاضمه گرین ټی هغه چې کنټینیوسلی هغه تاسو باډي نه بیا وزیم کنه باډي بیا ډیټاکس کول خو هم دی ایگزیکټلی یو گرین ټی باره کې دا دغه دی کنه چې موږ چې څنګه خوراک وکړو سیم خپل فوډ ټیبل باندې ولته کې به موږ ناست یو دلته مو روټۍ وخوړه سره به موږ گرین ټی څکو کلم نه زموږ سټمک کې بیا بلاټینګ کیږي ټیک شو مطلب روټۍ نه څونه ټایم پاس گرین ټی پکار 20 to 25 minutes اوکے 20 to 25 minutes صحیح چې کوم دن تاسو گرین ټی اوس کوي د اختر د 2-3 ورځې پلیز تاسو گرین ټی انټیک لږ زیات ساتئ غوښه سونه زیات خورغه سره مطلب گرین ٹی اس کلم ضروری ده حاضر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میرے خیال سے بالکل آپ کو سمجھ آ رہا ہے آ گئی کہ گوشت نہیں ایک دم کھانا اس بعد ویٹ کرنا پھر گرین ٹی پیتے رہنا ہے بہت زیادہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے 20 منٹس بعد گرین ٹی ہاں یہ سارا کچھ میں خود گوگل ہوں گوگل ٹرانسلیٹ یہ ضروری ہے اصل میں ڈاکٹر ندا نے بتایا کہ مطلب پہلے ہی گھنٹے میں جس طرح عید کی وہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لوگ وہ ناشتہ کلیجی وغیرہ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ایک دم سے پیشنٹس آ جاتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا تو وہی والی بات ہے کہ وہ کہہ رہی تھوڑا سا لائٹ ناشتہ کریں پہلے تاکہ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں ذرا اسٹمک آپ کا برداشت کر سکے لیکن ہمارا وہ یہ اگر آپ کھاتے بھی ہیں تو اسمال پورشن سائز لگ اسمال پورشن سائز کوئی 7-8 پیسز آپ نے ایک ٹائم پہ کلیجی کے لے لیے ٹھیک شو دغه شانته بیا دغه شو واخه ته کې شوې واته پیسه ایٹ ا ټایم پورا باولز مونږ دغه یې کنه هغه دا وایي کنه چې دا خو نقصان نه کوي کنه خروي به دا یو ډیر مس کانسپټ دی او د دې زه تاسو ته یو ایکسپلینیشن درکم چې اکثر خلک وایي چې دا چې کوم دی کنه نو دا نقصان نه کوي په قربانی په غوښه کې او په ریګولر غوښه کې سوای د فرش کېدو نه هیڅ ډیفرنس نشته دی قربانی غوښه چې کوم دی دلته کې چې کوم جانور دی هغه چې حلال شي او تاسو د هغې نه خورئ او ریګولر غوښه چې کومه ده هغه جانور چې کوم دی هغه حلال شي بیا په هغې باندې ټایم تېرېږي بیا هغه چې کوم دی که نه هغه داسې راویزان دي که تاسو اکثر کتلي میټ شاپس کې داسې هغې سره چې کوم دی ټیشو سټرچ کیږي او هغې سره ټیشو بریکیج کیږي په هغه میټ کې ټیک شو کټ کوي هغه ورو ورو لږ کټ کوي بیا خلکو ته هغې کې نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی که نه نو هغه لږ زیات ټایم ګلاوېدو کې اخلي او د قرباني والے چونکې چې فرش وي دا چې راویزان دی دې سره سره یو ټیشو بریکیج دی کې وشو سره دې نه چې کوم دی که نه هغه د دې هغه چې کوم سالټ یا د دې واټر دغه چې کوم دی هم د دې نه ډرین شي ټیک شو نو هغه وجه ده فرش چې کومه قرباني غوښه فرش ته نو هغې کې خو لا هغه ټول هر څه موجود دی که نه څنګه مونږ یو کانسپټ دی پته نشته نور هغه کې شته خو پښتنو کې زمونږ دا دی چې ترشو والا زمونږ کانسپټ دی ترشې او سپیشلی دا ناردن ایریاز کې چې کوم خلک دي دی ترشې کوي دا میټ ډراینګ پروسس دی هغه ته جوړ کی کنه هغه وړي نری نری د بیا پلمر باندې واچو چونه پر دا چې کوم دی کنه دغه کانسپټ څنګه چې د غوښې او د فرش د قرباني غوښې او د ریګولر والا ترشو سره څه کېږي دا ناردن ایریاز والا خلکو چې کوم دي نو دا بس یخنیانو دپاره غوښه سټور کېدو دپاره باقي کول هغې نري نري سټرپس پې کټ کړل او هغې باندې به دغه لګولو سالټ ٹھیک شو اب بیا نور ته اچول هغې سره به یې نو چې څومره هغه واټر به وکنه اب ډرین شو ټیک شو نو ای سره به بیا هغه لانګ ټرم پورې به هغه بیا ای سره سیف هم پراته او نو دغه
کانسیپټ چې کوم دی هغه په دې ریګولر شاپ میټ کې چې کوم دی کنه فالو کیږي ټیک شو چې اگر اویزان هغه ټیشو بریکیج کیږي فرست سیکنډ اگین هغه دغه سره هغه باندې چې کوم لایټ پریوزي کوم نور پریوزي کوم دغه پریوزي ای سره هغه اوبما غینه ډرین شي نو صرف د دې په خېدو ټایم کې ډیفرنس چې فرش غوښه زر پخېږي او د شاپ میټ چې کوم دی پتی دي شي هغه خو ډیر زر ختم شي کو ګورو خیر په دې باندې به نورې خبرې اترې کو ان دا ځکه چې دا ډېر یو امپورټنٹ ټاپک ده ما مایند کې تاسو باندې سوالات هم دي خو زم چې موږ پروګرام چې وخت د وړې شان د میوال دمه به وخت د مین واپس راځو بیا به غب شپ لګو موږ حاجره سره هم او ندا سره هم نو ګڼو کتن کو اخلو وړه شان ما چې بل کلمه صرف او صرف موږ سره اوسه جی ګرانو کتونکو په غیر پښتونخوا کې زه بیا تاسو ته هرکلی وی ګرانو کتونکو موږ سره ډاکټر ندا دې وخت دا ځکه لکه د خپل اخلي پخلي کوي او حاضره چې کوم دا دې وخت لږ بیزي او مصروف و نو غلاړه نو ان شاء الله بیا به مرাজি پروګرام کې ځکه چې ماشاءالله ډیره ټالنټډ دا او ډیره ښه خبرې ته موږ زده کړې او زه امید لرم چې تاسو هم ډیره غوونه سيزونه زده کړي نو دې وخت موږ پروګرام کې یو بلې ملمنې جوائن کړیو ماشاءالله ډیره ښایسته هم ده ډیره ټالنټډ هم ده او اخ فیلډ سره تعلق لري چې کوم نن سبا چې نه کوي ډېر زیات زما چې کریزي دي دغه څنګه پر کوم ټریټمنټس دي اخیستلو لپاره او لګیاي هر وخت چې بس فلان ډرماټولوژیست ته وځم فلان ته وځم سکن سپیشلیست ته وځم او دا ټریټمنټ کوم نو ګرانو کتونکو تاسو ډېر ښه پیژنو ماشاءالله تعارف محتاج هم نه د دې وخت ما سره ډاکټر سایما موجود ده ډرماټولوژیست دی راځي هغه ته هرکلی وایي ستړي مې ورته وي او سلګ دا ډایټ حواله سره خبرې کولې لکه د سکن حواله سره خبرې کو سلامونه سایما السلام علیکم جی څنګه تاسو بالکل ٹھیک فرسٹ اف آل خو تاسو ته ډیره زیاته مننه وایي تاسو راغلي دی وخت خپل نن سبا عید والے موقع دی عید ورځ دی نو شاپینګ دا او تیاری دی قرباني تیاری دی نو تاسو دوه سره ډیره زیاته بیزی یو وخت مو ټایم راکړئ دا غي لپاره مننه ډیره مهرباني تھینکس ډیره مهرباني تاسو انویټیشن راکو ډیر ټایم پس ما بیا ټي وی جوائن کو پدې چې کرونا پس بیا ارس غشیو او یس تاسو ډیر ټایم بعد ډیر ټایم پس ما دوباره لکه the first morning show نو تاسو خپل پیشنټس کو قتل روزانه ټي وی باندې راتلک باندې کرونا وتر دا نه کرونا بس اکثر هغه سچويشنز داسې یو چې لکه هر کس یو بل نه یریدو او یس نو سچويشن داسې یو چې سیفټي ضروری و نو مایله چې زه خیر دی بریک هم خی چې یو او چې هر چینل کې تاسو ما یو خبره هر چینل کې کوي کنه نو ښه خبره دی چې لګ بریک ښه پکار دی خدام صحیح خبره ده لګ بریک پکار ده ډاکټر ندا موږ اوس زبردستی راولو چې تم راځه لږ سره خبره اترې کوي ځکه چې دوم بس کې مندرې کم راځي خو ندا زبر لګ سایمه په لار زما ځکه چې ډایټ خبره هم کو د غوښه خبره مو کله خوراک څخه خبره کو نو زم د سکین حواله سره خلک دا غوښه ځکه مخوري چې لګ دا موږ چې کوم دا جسم چې کوم کمزوري دی پکې دا غوښه بخورو طاقت پر اخیرا شي سکین مو نور گلو شي نو ډاکټر صاحب په لابور شو غي نه پته وګچې نن سبا که فرض کو د قرباني ادرانیز دو د پدې بل خبرو کو نو غوښه خلک استعمال پدې باندې کوي چې موږ ودا تاسو ما اولو مې چې جسم کمې پوره شي نو سکین به هم گلو شي فرش ويو او ډایټ به موږ بیلانس شي نو پدې من تاسو راځي چې آیا ډېر غوښه خورل پکار ده چې هر شي زیاتې چې کمی کنه هغه تاسو نقصان درکوي نو دا نه چې تاسو اوس لکه دا قرباني عید دی خلک انجوای کوي غوښه لکه موږ پرسنلی زه په خپل انجوای کوم په دې چې تاسو پته ده چې اکثر روټین کې موږ ډېر غوښه خو لکه پرسنلی زه ډېر نه خوښوم کنه چې نو پکارم نه دی زم چې دی عید کې دوره غوښه مخوري چې به تاسو سبا ډایریا وشي یا ګیسټرونټرایټس وشي ته خېټه انفیکشن وشي چې دا عید انجوای کول په تاسو هسپټل ته رسېږي کنه جی ایگزیکټلی اکثر خلک داسې کوي چې ډېر زیات پروتین انټیک کم چې کم دی کنه خبره نه دي کنه لکه بیلانس ډایټ پکار دی نو سورا پروتین تاسو ته لګي چې انټیک ولا پکاري او دا پروتین چې کوم ځای مقدار بسوري نه عید مو کو چې خلکو ته تاسو لګ ډایټ حواله سره په دې باندې مرام اچو اسه خو دا وی کې تاسو سورا چې سورا خپل پکاري ډیلی چې تاسو انټیک ګرامز کې ته ډېر مشکل شي خو کم از کم چې ډیلی تاسو انټیک پکار دی یو 2-3 بوټه ډیلی یو 2-3 بوټه دټس نه خلک پورا ورته خلک دا هم کنه زموږ به پښتانه خلک خو چې پښتانه خو یو کیلو کړای نه خورلې نه خو چې غنه خو پکار دی چې تاسو ګوره هر شی بیلانس ډایټ مطلب بیلانس ډایټ کې پروتین کاربوهایډریټس تاسو فیټس منرالز ایوریثینګ چې ټول هر شی ورکې پکاره
شامل وي لکه غوښه دوره پکار ده چې تاسو ایکسس کې چلار شي بیا تاسو بیا مسل کرامپس جوړیږي اډوکي می خوږیږي مسلز می خوږیږي اور یوریک ایسڈ تاسو زیاتېږي یوریک ایسڈ والا مسئلہ هو واقعي بالکل نه کې دای کنه چې یوریک ایسڈ وجه نه چې تاسو یوریک ایسڈ زیات شي تاسو خپو کې جوائنټس کې درد گاوټ یو بیماری د هغه ور کې شروع شي دردونه شروع شي او سپیشلی مون پښتنو کې دا شیزونه لګ په دې پښتنو خو زه سپیسیفیکلی وایم خو موږ نن سبا ټول چې کوم د موږ د تاسو وایي چې پاکستاني خلک دې ډېر غوښه ډېر خوښوي یس غوښه هم ډېره خوښوي او چې کله د عید موقع وي نو بیا خو سپیشل خوراک سپیشلی ګرمۍ کې جی ګرمۍ کې زم چې کم کې غوښه خیر ګرمۍ هم زیاته ده نه ده واقعي دا ګرمۍ واقعي موږ خبرو کو نو ګرمۍ نه معنی دا خبر یاد شو چې د خلک دا غوښه ډېره فریز کی او آب درې څلور میاشتې استعمالي نو نه دا هغه غوښه چې فائدې بیا کاغه نټوله سو وزي هغه هیڅ فائدہ نشته سوای د نقصان خانو خلک فریزر او تباکه صفات د قرباني غوښه یو خو زمونږ ټول نه غټه مسله راځي چې مونږ چې کوم سټوریج کې ټیک شو زمونږ ټول نه غلط کانسپټس دای چې د غټ اختر شاپینګ کې ټول نه امپورټنٹ دغه چې کوم دی په لیست کې هغه شاپرز شاپرز دنیا راو کنه دا پولیتین والا دا ټول شاپرز راځي او په دې کې د چې کوم دینو دا غوښه بیا اچي او دا بیا سیف دغه کې پیکټ کې او دا بیا په فریج یا فریزر کې کیږي دې سره نقصان صحیح چې کله دا غوښه چې ټول خلکو دا دغه چې د زیات نه زیات سیف کوي نو اوس یو کور کې چې کوم دی کنه زیات نه زیات یو فریزر او یو ډیپ فریزر وي ټیک شو نو د غوښې نه علاوه هم تاغه کور دغه لپاره یوز کې نو هغه یو پورشن کې چې دومره زیاته غوښه ورته خو پهله په یو ځای باندې واچي ټیک شو سیکنډلی هغه تا په پولیتین کې پاک کړی ټیک شو بیا چې کله ته دا غوښه راوباسې نو یا خو به ته فریزر آف کې ورته چې دا ټوله ډیپ فروسټ شي او دا بیا لشتې بیا راوباسې یا ته غټ پیکټ راوباسې هغه ډیپ فروسټ کې څومره د پکاري هغه ته یوز کړه واپس فریز کې نو دا فریز کول بیا ډیپ فروسټ کول او بیا دوباره فریز کول دا چې کوم دي دا ټول نه زیات نقصان دی کې چې کوم دي د مایکروبس چې کوم دی کنه موږ سره سم مایکرو ارګانیزم یا مایکروبس موږ سره داسې دي چې هغه په های ټمپریچرز باندې ګرو کوي یعنی فریزینګ ټمپریچرز باندې هغه ګرو کوي نو هغه سره چې کوم دی نو دا غوښه دا ډېر نقصان دی شي بجای ګوره د غوښې چې کوم سیف یوز دی کنه میکسیمم 2 ډیز ځکه چې مونږ چې کوم کو کنه یو سپوز دا د اختر ریس نن خدا غوښه مونږ را راغله ټیک شو نیکسټ ډے تاسو یوز کا فریز کا بیا غینه نیکسټ ډے تاسو یوز کا یا میکسیمم د اختر غوښه سره خبرو کوم زه د قرباني غوښه سره خبرو کوم 1 ویک تاسو یوز کوي ریګولر چې کوم غوښه ده کنه هغه 2 ډیز ځکه چې هغه الریډي مارکیټ کې هغه ټایم تیر کړی دی ټیک شو خو 6 month 3 نو هغه سره هیلث ایشوز هم راځي کنه څنګه چې خبر او چې ایکسس شي نو ای سره موږ سره گاوټ شي دا موږ سره سالت کرسټلز په دې جوائنټس کې جوړېدل شروع شي ټیک شو موږ سره دلته جوائنټس کې شروع کیږي دا موږ سره شروع کیږي د یوریک ایسډ د دغه د وجه نه خپو د کټ ګوته کې تو کې موږ سره دا ټول نه پهله پین کېدل شروع شي دغه کېدل شروع شي ځکه چې زموږ چې کوم هغه جوائنټ دی د هغې ترمنځ هغه سالټ کرسټل چې کوم دي هغه جوړېدل شروع شي چې بیا موومنټ کېږي نو هغې سره موږ ته پین کېږي موږ سره گاوټ شي یوریک ایسډ سیوا شي های کولیسټرول شي هغې دوران به تاسو ګورئ که نه چې کوم دا غوښه چې تاسو یوز کوئ دا بیا وروسته چې څونه ټایم تېرېږي او دا غوښه دا زړېږي که نه دا بیا هیوي کېږي کله تاسو هغه یوز کوي تاسو خو هغه ډش نه ډېر انجوای کوي نه به تاسو ډېر ټیسټ ورته هغه واخلئ خو هغې نه پس ته بیا څه کېږي تاسو کله هغه نوټ کوي که نه هیوي شي ډایجسټ کېږي نه یا ډایریا موشن وامټینګ داسې پرابلمس چې کوم دي که نه انسان فیس کوي نو سیف خبره دا ده چې کم نه کم ټایم پورې تاسو میټ یوز کوي اور 1 ویک اور بل تاسو پلیز دا په پولیتین شاپرز کې بالکل مه سیف کوئ پلاسټک کنټینر چې کوم ایر ټایټ راځي هغې کې تاسو سیف کوئ کور کې داسې سلوخ یي چې کوم تاسو د ډیلی یوز نه دي تاسو نه ایکسټرا دي هغې کې تاسو دا چې کوم دی نو سیف کوئ هغې کې تاسو ته فایده دا ده چې څومره تاسو پکاري تاسو ماغه عمره پورشن ځان ته سیف کړئ او ماغه عمره راوویستو ماغه عمره یوز کو دې کې دا نشوه که نه چې تاسو پهله هغه فریز کو بیا هم ډیپ فروسټ کو هغې نه مو واخیسته بیا دوباره هم فریز کو هغې کې لږ دی دغه چې کوم دی که نه د غوښه خرابېدو یا هغې کې د مایکروبس ګروت چانسز کم نه کم وي
ها ما ته لګي نه دا تاسو فیملی ډیره خوش نصیب ده داسې مزدار خبرې کوي ډاکټر سایما ورته وایي چې داسې هفته وخوره او تاسو فیملی ته به ثواب هم ډېر زیات ملو کړي قرباني وخه به ټوله ځکه چې زه خو خپل مې سره په لهجو ستړې شوم امې مې چې لکه سایما تاسو به دې نه اګري کوو چې زاړه خلک دي که نه او ته دا مخ دا لوړ او دی خدای پاک په نام دغه درې حصې چې کوم موږه نو امې مې جان بوجھ کې هغه خپل کور والا لږ ما ته ښه وي دا کور والا ده که سرته مې نه دا الله په نام ده ما ته هم پته لګي داسې خو ما وایي وره بیا ځکه چې امې مې هغه کیمې پیراګوشي کي او کبابونه پیراګوشي کي نو زاړه خلک ته هغه په کول لږ مشکل ده ځکه چې وایي ها ټیک ده که نه کور پر خو به څه کېدو او ښه پیس ښه پورشن ځان ته کي هغه چې کومه خراب هغوی که نه هغه بیا وډوکي نه که نه هغه داسې لږ ذهن ته کېدي ځکه چې دې نه به ما ته ایکسکیوز سره کوي دې نه به کباب هم جوړوم که نه بچی کیمه به هم جوړو که نه ده ملامي دا خو زیاتي ده لکه هغه خلک په کله مشکل خو تاسو کور کې ما ته لګي چې تاسو مې ټوله ورکوي نه پریشه تاسو دا خبره بالکل ټیک ده مونږ خیر شروع نم دا کانسپټ او کله نه چې ته لکه دا بالکل ستا مخامخ یې کنه ته ګورې ته وې ته بیا هغه شیزونه ایکسپیرینس کې بیا هغه شانتي پیشنس ډیل کې کنه نو بیا هغه شیز نه تاسو زیات خوف ورازي کنه نو هغه چې کوم دې مونږ کرا او هغه تاسو خبره بس کیمې د پاره مونږ کرا پاتې کیږي دیټس اټ مونږ کرا کیمې والا پاتې کیږي ان نور چې ټوله کم دې کنه نو هغه دې زی خلک ته وایي دا ډېره ښه خبره ده راوړو چې سایما په سایما عید مقرره روانه ده ماشاء تاسو خپل سکین ډېر فرش ده زم کاش کوم هم د سکین فرش وو سایما عید موقع د جنکۍ ښه تیاریانې کوي دغه سلونز دي او دغه ډرمټالوجیست دي او دغه هایډرا فیشل به والم دا والم چې لږ عید موقع کې لږ نور هم ښه لګم نو ډېرې داسې جنکۍ دي چې ډېر زیات ایکسپریمنټس کوي حالانکه سکین ډېر ښه ګلو هم کوي هغو ته ضرورت نه خو سټیل هغې باوجود وایي لکه دلته مې لږ پرابلم ده دلته مې لږ دا پوزه به لږ نری کړم دا فیس به لږ داسې وي شیپ کړم لکه خدای پاک چې جوړ کړي یو که نه هغې باندې موږ ایکسپریمنټس کوو نو سایما چې کوم دا ټریټمنټس کوو تاسو لایک ټولې کوي او ښه به مې ځکه چې خلک وایي نه که بیوټي نوره انهانس کېږي دې سره نو چې کوم دا جنۍ دغه چې فیس لفټینګ کوي یا وایټنینګ پر دنیا کې اپسوز استعمال سیزونه د دې څه فایدې ځکه چې جنۍ خو وایي چې فایدې خو ډېر صاحبه به هم وایي فایدې نو تاسو څه وایي چې دغه ارلی چې کوم ایج جنکۍ دي لکه 20-22 سالو هغه هم دا ایکسپریمنټ کولی شي او دا فایدهمند دي هغو لپاره جی دا د ډیفرنٹ ټایپ اف پیشنټ راځي او ډیفرنٹ لکه ایتنیک لکه داسې چې زنه تاسو سوات وخایي یا زنه یخ علاقې زنه ګرم علاقې نو دې دواړو فیس سټرکچر یا سکن سټرکچر لک ډیفرنٹ فیچرز هم ډیفرنٹ دي نو اٹ ډیپینډز آن پیشنټ ما خو 20 ایئرز اولډ هم موږ بوټاکس کړی دی فیلرز کړی دي دا خبره مې کوله او د 45 هم موږ نه دی کړی نو هغه کې دای کې ډیپینډز آن چې ته خپل د سکن سره خیال ساتي نمبر 1 ټول نه امپورټنت شي چې کوم د کنه اکثر پیشنټس دا وایم کان چې یو فیس واش یو لوشن یو سن بلاک اکورډینګ ټو یور سکن چې لکه تاسو کوم سکن ټایپ ته بس دا درې آیټم خو تاسو به خامخا استعمالوي دا نه چې او پلس دی کې دای کې چې اکثر تاسو خبره ډیره غدا کنه چې اکثر دی الټا پلټا شیزونه وګوري ټوټکي وګوري یا د یوټیوب کې وټ ایور چې څه شم څوک سوي نو دی هغه ځان باندې ایکسپریمنټ کی بیا غي نه پس چې کوم د کله ساید افیکټس وشي بیا دې موږ ته راشي بیا غي یو ساید افیکټ ټیکول کې موږ 6 months الو کنه جی ټریټمنټ یا هغه دغه دا ټول بیسټ خبر دی چې نمبر 1 تاسو یو پراپرلی پروفیشنل ډاکټر نه مشوره علي هغه دا فائدې کې تاسو پیسې نه ویسټ کیږي پیدا شیزونه پروډکټس تاسو پته سکن پروډکټس لایک ګرانی نو هغه چیز استعمالوي چې کوم تاسو لپاره سوټیبل وي لکه چې هغه نو میټر هغه چې کوم د ارزان ولې نه لکه زموږ کانسپټ دی چې دا مې ګران واغستلو یا ډېر ایکسپنسیو برانډ دی نو دا به ډېر ښه وي د دې مقصد دا نه دی مقصد دا چې تاسو کم تاسو باندې سوټ کوي او هغه ریګولر یوز کوي بس پلس دی چې ځنه شنو داسې چې ډېر هایټ ولې لکه هغه کې دی رینکل ډیزاز راځي خوشکې لکول هغه ته پته نه چې ما د څه لګول دي څه نه دي لګول هغه چې کله موږ ته پیشنټ راشي نو ډیفینیټلی هغه ته به خامخا پروسیجر کوي چې هغه مسل لګ ریلیکس شي هغه نه پس په چې کوم تاسو به پراپر سپیسیفیک یو کریمز یا لوشن یا سن بلاک اکارډینګ ټو دیٹ ایریا په چې موږ داسې ایریا مطابق ورکو ځنه یخو علاقو کې کریمي ورکو ګرمو علاقو کې آئل فری ورکو اٹ ډیپینډز آن پیشنٹ ایز ویل سکن او پیشنټ چې کوم ایریا ډیپند کوي زه دا یم چې ډېر میډیسنز چې سوره په ډاکټر ته نه ویلي تاسو نه خوړل پکار خاص صحیح ده اوور د کاونټر چې تاسو الې کنه اوور د کاونټر خو بډې شیزونه ملایي نو یس ایگزیکټلی دا نو ای مطلب دانش تاسو چې کوم د کنه تاسو هر سره والی کنه بس هغه موږ وایو کنه بیوټي کانشس کوم دا هغه سفیدی او د سيزونه موږ پکاري خیر په دې باندې خبره کو خو دې وخت موږ سره مسرت ته په کال من سلامونه مسرت السلام علیکم جی څنګه یې مسرت
الحمدلله ټیک ټاک طبیعت ته ښه ده؟ الحمدلله داسې خاص موقع باندې تاسو خاص میلمانه راولئ او پکار هم داسې دي نو سایم هم راغله ډېرې مودې پس تاسو هغې سره ملاقات وشوم سایم ډېر ټایم پس په سکرین باندې راله جی هغه ویل ما اورېدو نو دا ډېره مهرباني چې دیم ټایم راکوي که نه تاسو خبره چې دومره قیمتي ټایم نه راوباسي مودې پره نو دا خبر او ما دا تپوس کولو ما چې دا دی چې غوښې نه ویلو که نو ما باندې تپوس کوي چې شامي کباب یا کوفتې داسې زونه چې جوړ کړي او اچ کې دي نو بیا هغه امر هغه شانته نقصان دی چې کوم مطلب چې جوړ کې بیا فریز کی کنه او جی شامي کباب او کوفتې وغیرہ چې وی نو اچ جوړ کیو کې دي نو بیا هم سروزي خو چلی دی شي کنه بس مسرت تاسو لپاره کوېسچن دا مسرت دا ته پته کو نه دانا نور څه وینا غواړي مسرت نه جی بس تھینک یو ویری مچ پاکستان زندہ باد تھینک یو پاکستان زندہ باد جی مسرت وایي چې اسپیس دا خو موږ ته عام روټین کې موږ خو د فروزن کوم سيزونی دا کباب سره شامي کباب کوفتې وي دا هم چې کوم د عید کا موږ جوړ کو فریزي کو نو هغه څه نقصانات ګوري موږ سره چې کوم ریډي ټو کوک آیټمز راځي کنه څنګه چې دا فروزن فود شو دغه خو نقصان شته ٹھیک شو هغه یو ریزن دی هغه ریزن دا دی چې دا کنه د دې لانګ شیلف لایف لپاره او د دې ټیسټ انهانس کولو لپاره د کې ایډیټیوز او پریزرویټیوز اچول کېږي ٹھیک شو چې د کې دا کم نه کم چې د کې کم دی کنه دا دا خراب نشي یا د دې ټیسټ هغه لپاره موږ کور کې شامي کباب جوړو بهر والا شامي کباب موږ جوړو اخلو نو ای کې ټیسټ کې فرق نه دی لپاره د کې ایډیټیوز او پریزرویټیوز اچول کېږي ایډیټیوز او پریزرویټیوز چې کوم دي کنه نو دا د سالټس او د شوګرز په فارم کې وي ټیک شو نو دا چې تاسو کنزیوم کوي کنه دا ډایرکټ تاسو سټمک افیکټ کوي او تاسو ته په لانګ رن کې چې کوم دی کنه ډایبټیز او د هایپرټنسیو پرابلمز در کوي اوکې دا بیا دا دی کنه زموږ سره کور کې چې کوم فود جوړیږي کنه یو کوم ته دا خبره هغه کې کنفرم دا چې بھئی دا چې کوم غوښه دا یا چې کوم څه ټایپ اف میټ ته دا موږ په خپل هغه شی په خپل هم صفا کړل دی کې اس قسم ته ملاوټ نشته دی کې کوم سبزیان یا مسالې یا څه چیز هم اډ کوو کنه نو موږ ته دغه کوانټیټي هم پته ده دغه هم پته ده او هغه صفا سوتره دی دا خو موږ ته دی کې کنفرم ده ٹھیک شو ها هغه کې مې یوه خبره څه خلک ډېر لارج کوانټیټي کې جوړ کړي شامي کباب شي سیخ کباب شي کور کې کنه اکثر ښځې وایي چې زه بس په یو ځای باندې ډېر هغه نه دي کول پکار کم مطلب تاسو زیات نه زیات تاسو سموي کنه چې موږ سره لکه تاسو ډېر هم جوړ کړئ نو ایٹ ا ټایم تاسو لکه 24 پیسز شو 30 پیسز شو کم چې به هفته کې یا میکسیمم 15 ډیز کې باغه کنزیوم شي ٹھیک شو خو کمپیریټیولی د بهر نه والا آیټمز نه کور والا دا خدي چې د کې ایډیټیوز او پریزرویټیوز نشته دي مطلب هغه څه سيزونه نه بګي چې کوم نقصان کی بات کې نو 15 to 10 days maximum 15 days دی میکسیمم 15 days thank you so much ډاکټر نه پروګرام کې راتګ پاره ډېر مزیدار غونډه خبره مو کړې ډېر مفید مشورې راکړې او امید لرم چې هغه خلک چې کوم ناشته پکلې جی مان کې او خوراک ته لګ باغ لګ دهان کوي د عید ورځو کې ګران کتن کو واښه د وړې شان د میوال د مینه واپس راځو بیا وا ډاکټر سایما سره غب شپ لګو زکی پلم زو هغه هم راسي په تقریبا کمپلیټ شوی نو چرته بل کلمه صرف صرف مونږ سره اوسئ زی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو اکچولی زه ډاکټر سایما سره ډېره زیاته گفتگو مو لګیا وه ډېره غمام څه ویله چې عید موقع ده زم ته مزیدار غوندې ټپس دی والما زکی لګیا ده ګرانو کتونکو آی تھنک زکی ریسیپي کمپلیټ زم چې زکی بلش کو موږ فری کو هغې نه پس به سایما نه لږ مزدار خبرې وکړو جی زکی ریسیپي دې کمپلیټ شوه ها بالکل ریسیپي زما تیار شوه د ستاسو مخامخ ماشاءالله نمکین بینګنې تیار شوي دا کور کې تاسو خامخا ټرای وکړئ او ډېر مزدار ټیسټ دی او نون سپیشل ډش ته خامخا ټرای وکړئ تاسو خو بس خلک قربانۍ کې هم دغه باربیکیو او تیکو او دغه کبابونو پس لګی دی او زکی مونږ باندې نن باتنګړ خوري خو باتنګړ سے حد تاړې ښه تھینک یو سو مچ زکی دا سمجھدار ریسیپي پاره کنه کتن کو راو شو سایما پله نو سایما جی تاسو سره ما بریک کې مې خبر وکړه چې موستلی ډرمټالوجیسټ هم دا ریکمنډ کوي چې کله انسان ینګ وي او چې ما تاسو ته وویل چې هغه موستلی خلکو خندا سره هم دلته هغه رینکلز جوړېږي او داسې فاین لاینز هم جوړ شي نو خلک وایي چې مطلب دا خو اوس که تاسو کو نه خبره ده نو باس کې به دا نشي کېدی نو یو ټایم داسې شي دا چې کوم مسلز دي موږ اول بیا کنټرول کېږي نه نو آیا واقعي دا موستلی جنکۍ غریبانې په 20-22 کال نه دو په بوټاکس باندې ولګوي آیا دا ښه خبره ده نه جی دا ښه خبر نه ده دا یې کنه چې
کا ریکوایرډ یو پیشنټ ته ریکوایرمنټ شته د هغې ډېر کورس رینکلز دي ډېر زیات غټې غټې لکیرې دي پیشنټ لکه کاسمیټیکلی بد لګي یا هغې چې کوم دی کانفیډنس لیول ډېر زیات کم شوی دی اکثر خلک یې که نه صرف جینۍ نه وي لکه سړي هم داسې ټول اني ایج که نه جي بلکې د هغې کانفیډنس لیول کم شي نو هغې وجې نه بیا ته ټریټمنټ کولی شي لکه ایج از ناٹ ا فیکټر لکه ایج ضروري نه چې ته چې 20 شو یا 45 شو یا 50 یا چا ښه یو شی مو تنګوي یو شی تاسو ته ښکاري یو شی تاسو ته بد لګي هغه علاج کول پکار فیشن نه دی کول پکار دس از ناٹ ا فیشن دا فیشن نه دی اکثر دای چې نن سبا ټین ایج ګرلز چې کوم دي کالج ګوینګ ګرلز هغې دا وایي چې لکه اټس ا فیشن که نه اټس ناٹ ا فیشن اټس ا میډیسن دا یو ډېر لکه که تاسو وایي که چې ډېر لکه پروفیشنلی پکار دا میډیسن یا بوټاکس یا فلرز دا پروفیشنلی پکار چې وشي که نه هر کس ته نه دی پکار چې هر کس بس وایي چې دا انجکشن دی ایزیلی او دلته کې ومنډه او دلته کې هغه که نه د دې ډېر خطرناک سایډ افیکټس دي تاسو فیس شکل چینج کېدلی شي نو هغه به دی چې 6 months پورې 8 months پورې ستاسو چې کوم دی که نه ډسفګرمنټ وي نو به انسان هغه نور ډپریس شي ورسره بالکل ټول ښه خبره دی چې یو خو پراپر پروفیشنل کس ته تلل پکاري نمبر 2 چې تا ته ریکوایرمنټ وي نو یې کوي که نه یې مې کوئ او پلس دی که دا فیشن هم نه دی چې ته لکه لپ فیلنګ یا فیشن کې دا کنه فیشن کې دی په دې به خبرې کوو خو یو موږ سره کالر دی شایان بلوچستان سلامونه شایان وعلیکم السلام میم زم ډاکټر صاحب نه سوال دی جی جی شور دغه موږ مخ باندې غلط پروډکټ استعمال کړو د هغې د وجې نه اوس زموږ د مخ تور شوی دی تور شوی دی که خراب شوی دی خراب شوی هم د توروالی سره پیدا شو داغونه یې نیولي ښه نو اوس زموږ سکین خشکي هم کوي دلته او دلته خشکي دم ډېره علاقه داسې راخیسته ده که نه موږ چې د هغې لپاره موږ ته یو څه پروډکټ ویلی وی چې دا مخ مو او دا خشکي ورسره ختمه شي ښه تاسو کوم ټریټمنټ کړی په مخ باندې چې مخ مو خراب شوی ده نوم خو ما ته هم نه راځي خو کریم و ډېر مشهور و هغه وخت کې خلکو استعمال کړی بیا زه نور ته راووتم نور سره هغې ما باندې افیکټ وکړو ما مخ ته سره جلن کولو آی تھنک سو تاسو دغه وایټنینګ کریم خو نه دی لګولی هغه کریم و زه ما بس ټیک شو د دې جواب به تاسو ته شایان ورکړو ټینشن مه اخله بس تیر زه ډاکټر صاحب مونږ ته ووایه زه ټي وي ته ګورم زه بالکل زه ډاکټر صاحب باندې دا پته کوم تھینک یو سو مچ شایان کال کوونو لپاره ښه جی هماغه خبره دغه چې کوم نایټ کریمز خلک لګوي وایټنینګ پر هغه بیا ظاهري خبره ده سن ایکسپوژر هغه اوایډ کوي هغه نشي کولی نو په دې ما تاسو درته مشوره پر یم دا خبره زه کوم چې اکثر ینګ ایج زموږ ته چې راځي که نه 15 14 16 دا ډېر ینګ ایج نه دی چې کوم دی پټ لکه وتاوټ مشوره مور پلار سره مشوره نه بس نه او پټ فرینډز راته ویله دی راته ویله بل راته ویله دې څه دا چې نن سبا چې کوم وایټنینګ کریمز یا فارمولا کریمز چې څورم دي چې تاسو ته وایي چې 15 days میں ګوره اور 20 दिन میں ګوره اور دا شیزونه نه کول پکار اکثر زه خپل مارننګ شوز کې دا خبره کوم this is very very dangerous دا ډېر خطرناک کریمونه دي د دې ډېر خطرناک سایډ افیکټس دي چې تاسو بیا هغه موږ هغه د دې شي چې اوس پیشنټ چې کوم دی به اوس ملازمه می دی نه اکنه کیږي سکین به داسې تھین شوی لکه کاغذ په شان دی پلس اکنه سکارز اور دانې غټي غټي روزي ریډ بیس سکین ویخته پی روزي اکثر خلکو فیمیل باندې ویخته روزي تاسو یو کریم د پاره یو وایټنینګ د پاره تاسو 3 بیماریان سره اټریکټ کوي نو به چې 3 بیماریان چې کله انسان موږ ټریټ کوو نو دا خو ډیفینیټلی کاسمیټک پروسیجرز دي د دې خو به ایکسپنسیو وي د دې چې کم دی کنه دی روډ چې کم دی ملازمه ده لکه تیر سره وته ویلی شي یا اکنه سکارز بیبي نو دا دوانه به ټریټمنټ غواړي دا کلینیک ټریټمنټس دي دا د کور ټریټمنټس نه دي ها نو دی وخت تاسو سم میډیسن هغه ته نشي ریکمند کولای نه جی میډیسنز به موږ اله ریکمند کوو چې کله لکه دا کمبینیشن تھراپي کور تھراپي موږ ورکو او پلس ټریټمنټ هم کوو کلینیک کې اګه دا فائدې چې دا شیز موږ ریورس کو دا سکین تھینینګ چې کوم دی ریورس کو پیګمنټیشن موږ ریورس کو نو هغې دپاره ګران کاسمیټک پروسیجرز دي نو ځکه دا وایم چې فارمولا کریم بالکل مه استعمالوئ نه ایکسپریمنټس خپل سکین سره کوئ چې وایي زه بس چې کم کله تاسو خدای درکړی دی هغه صرف انهانس کوي هغې طریقه دا چې سمپل موئسچرایزر یا سمپل لوشن سن بلاک پلس چې کله فار ایگزامپل چې کم پیشنټ راشي نو اکارډنګلی موږ یو سیف ډرګز ورکوو یا سیف میډیسن یا ګلوینګ میډیسنز وټ ایور هغه هم یو ټایم پورې سپیسیفک ټایم پورې دا نه چې تاسو خپل سره هغه تاسو دوره استعمال کوئ
اکثر پیشنټ دا کوي چې تاسو ته 1 منث ولیکئ هغه به 3 میاشتې استعمالوي او 2 منث ولیکئ هغه به خپل سری 6 منث استعمالوي. نو زموږ خلکو کې دا شته. خو ویسے ما کې دا پرابلم دی چې ما ته ډاکټر وایي که نه چې 1 منت استعمال کړم زه هفته به استعمال کوم خو موستلی خلک زیات کوي. ښه ډاکټر صاحب ما تاسو چې کوم دا خبرې وکړه سایډ افیکټس نن سبا یو بل څه ډېر زیات راغلی ده د جنکیو ته ډېر شوق ده مطلب د چاکلیټش رنګ ده یا ساوله رنګونه نو هغه وایي چې بس د هغه تاسو خبره سپینه دي شمه نو نن سبا د وایټنینګ انجکشنز ډېر زیات دي هغه کیپسولز دي میډیسنز دي چې دا خوري تاسو به دې سره وایټ سو او دې سایډ افیکټس خلک وایي نه دي کې خو ملټي وایټامینز دي او دا خو جسم ضرورت پوره کوي هغې نه پس جسم نه غشي خشي نو هغې نه پس سکن چې کوم د ګلو شي وایټ شي نو دې کې څه حقیقت شته؟ ګورئ چې هغه یو سپیسیفیک ډرګس دي سپیسیفیک هغه کې دغه ته ویلی شي ګلوټاثیون دي پلس ورکې یو سپیسیفیک سو ملټي وایټامینز دي که نه لکه نو هغه کې دی چې دیٹ از سیف فار سم ټایم لکه سم ټایم پورې تاسو سیف کولی شي خو د دې پازیټیو افیکټ چې کوم دی دا امیونو بوسټر ډرګ دی ستاسو امیونټي سټرانګ کړي ستاسو چې کوم دی که نه لکه هیر سکن نیلز ایشو چې کوم وي که نه بلډ سپلای تاسو انکریز کړي خو دا یو سپیسیفیک ټایم پورې میاشت 2 میاشتې میکسیمم 3 منثس نو هغې نه پس بیا هغې نه پس نه نه هغه به تاسو دی که چې یو هیو ټو پروټیکټ یور سکن که نه لکه یا به سن بلاک به لګئ ریګولر موئسچرایزرز به کوئ ډېر لکه داسې آوټډور داسې اکټیویټي به نه کوې چې ته دلته کې انجکشن لګې او دلته کې ته چې کوم دی بهر کرکټ فټبال کوې نو داسې اکټیویټیز یا هسې موږ وایو چې نور چې کوم دی که نه 11 to 3 نور دا لږ تاسو ځان ساتئ ترې نه بچ دا ډېر یو وي ویوز چې کوم دي که نه ډېر لږ سټرانګ وي هغه انسان سکن زړی هم او موئسچر تاسو سکن خرابوي د ټول نه بیسټ خبره دی که چې انجکشن ایکسپنسیو دی د سایډ افیکټ اف د ډرګ از برایټنینګ افیکټ داسې برایټنینګ نه چې تاسو بالکل 100% تاسو برایټ کی تاسو خپل سکن ټون چې کوم دی هغه 1 ټون هغه نه انهانس کی که نه داسې نو سپیشلی چې کوم لکه وایټ کلر یې هغه کې دوره پته نه لګي خو چې کوم لږ ویټش کلر یې هغه کې به چې سکن ټون انهانس شي نو هغه بیا پیشنټس ډېر خوشحالي صحیح خو دا یو سپیسیفک ټایم پورې لکه انډر ابزرویشن دا لګولی شي داسې نه چې به تاسو لاړ شئ او کور کې ولګوئ او بس کنزیکټیو لګوئ که نه جی نو هر شی اوور ډوز کې نه تلل پکار اچھا ډاکټر صاحب ما موستلی جنکۍ چې کومې دي هغه دا میډیکیشن په ډېر زیات روان دي لکه آنلاین اډرو کې میډیسن راوالي چې دا سکن لپاره ډېره ښه ده دی کې دغه زینک دا دی کې وایټامین دی کې آیرن دی کې بلا بلا کالجن دا دی کې مطلب ډېر څیزونه خلک بیا وګوري بیا هغه آنلاین اډر کړي او بیا خپل ایکسپریمنټ کوي مطلب هغه سیلف هغه موږ میډیکیشن چې کوم استعمالوي هغه سټارټ کړي نو آیا هغه موږ پر ټیک ته چې مطلب ډاکټر سره موږ نه کنسلټ کوو هغه سره ملاو شوي نه خپل سکن ورته ښکاره کوو نه چې کوم ضرورت دی هغه ته پته ده نه مو څه ټیسټ کړي دي حالانکه موستلی ډاکټرز اول تاسو ول ټیسټ کوي چې تاکہ څه کمی ده څه د ریزنز د بیماری ول کاز څه دی خو موږ هغه په خپل ایکسپریمنټ دا جنکۍ کورونو کې ناست دي آنلاین څیزونه پروډکټ هغه کې اډر کړي نو بیا استعمالول سټارټ کړي آیا دا سیف دی دا بالکل سیف نه دی جی که نه اکثر موږ پیشنټ چې کله موږ ته راشي نو بیا اول خو وایي چې میں نے کچھ نہیں استعمال کیا چې کله تاسو به ته نه هیسټري والی نو بیا هیسټري کې تاسو رو وایي چې ما دا آرډر کړی و داسې مې کړي و دا مې کړي و هر شیز لکه اکثر داسې کیمیکل دي داسې کاسمیټکس دي که نه جی چې هغې کې داسې ایجنټس استعمال شوي لکه کیمیکل ایجنټس چې هغه ستاسو لکه هغه ستاسو کور دپاره نه وي هغه سپیسیفیک کلینک دپاره وي صحیح چې هغه کلینک کې موږ پیشنټ ته 1 ټایم استعمال کوو چې هغه کم ډیزایرډ افیکټ یې هغه راشي که نه نو تاسو چې هغه په خپل سر یې وایي چې بس ډاکټر پر دوا ډاکټر څه ضروري خو نه دی نو څه به فیسونه ورکوو څه به دا ورکوو نو هغه به دې کور کې شروع کړي نو هغې څه وشي چې افټر سم ټایم د هغې الرجیک ریاکشنز وشي الرجیک ریاکشن نه پس دې موږ ته راشي داسې اکثر دې ټوټکې وکړي یا نن سبا خو یوٹیوب کے ہر ٹائپ خلق سنا سے جوڑ کی ہوئی چی اس کو منہ پہ لگائیں اس کو ہاتھوں پہ لگائیں اس کو بالوں پہ لگائیں نن سبا خدا یوٹیوب باندې باقاعده روزانه نوې نوې ټوټکې خلک دا کوي جی کنه لکه نو پلس دا یې د امپورټنت چیز تاسو صرف سکن کې امپورټنت چیز چې کوم دی تاسو خوراک دی تاسو خپل خوراک څنګه خیال ساتئ ډایټ از ویری امپورټنت پیج دا ډایټ از دینه تاسو نیوټریشن راځي تاسو هیر سکن نیلز دا ټول دې سره نیوټریشنل هغه کېږي
دې ټاپیکل مونږ لګو مین تاسو وایو چې مین مست کوم دا موږ خپل ډایټ خیال Diet ساتو is خپل very صحت important, خیال ہاں ساتو جی، ہاں. تھینک یو سو مچ سر ډاکټر صاحب مدر تک پر پروګرام ټایم ختم شو اصل چې خبرې ډېرې ذات یو ټایم موږ سره ډېر شارټي نو ګرانو کتونکو پروګرام ټایم ختم شله ان شاء الله سبا وتا سره بیا ملاقات کوو نوې ټاپک سره نوې مېلمنو سره او نوې ریسیپي سره نو دې وخت ماته ډاکټر صاحب ماته زکی ته موږ پورا ټینګ تور کی اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد سوری